ولس عام ولس چې دغه دا کوشش کوي چې خپل ماشومان چې دغه مدرسو نه لرې وساتي، دغې ته په کوم نظر باندې ګوري؟ الله هم خوشحاله که، جزاکم الله، الله هم دواړه جانه ښایسته که. دا خو ما تاسو ته دې تقریر کې وویمو چې مدرسه دا د یو جماعت نوم دی، تبلیغ دا د یو جماعت نوم دی. داسې قسمه خلک په هر جماعت کې راوتی شي. تاسو لیدلي تبلیغیانو کې، تبلیغي جماعت کې به داسې واقعات راغلي، سکولونو کې راغلي، په هر جامه کې داسې خلک شته. په مدرسو کې د مدرسې په جامه کې ډاکوان شته، داسې درندگان پکې شته لکه دا کوم ظلم چې کړی دی. خو د دې په وجه مدرسه ټارګټ کول، ټول علما ټارګټ کول چې هر کال د پاکستان د وفاق المدارس ریزلټ وکتی شي. واحد پاکستان یو داسې ملک دی چې په ټوله دنیا کې حافظان چې ډیر تیاری پاغي کې پاکستان په اول نمبر دی. نو چې نن په دې یو سانحه سړی د ټولو مدارسو خلاف کوي، د ټولو علماو خلاف کوي، نو دا په ټوله دنیا کې چې پاکستان په حفاظو کې اول نمبر دی، هغه مدح چرته لاړله. او دا دومره بچي چې حافظان تیاریږي هغه چرته لاړل، دا دومره علما چې شفقت کوي هغه چرته لاړل. نو په داسې مسله باندې ټول مدارس، البته چا چې دا کار کړی دی، چا چې کړی دی، باقاعده د هغه نه د انتقام واغستلی شي. ټول مدارس نن د هغې مذمت کوي، وفاق المدارس مذمت کوي، د علاقې علمای مذمت کوي. دی خو یو عام انسان هم داسې نه کوي لکه هغې چې دا کم کار کړی دی. د هغې خو مونږ ټول خلاف یو، مونږ بار بار وایو چې دا څه کړي دغه شان دي ورسره وکړلی شي. خو ټول مدارس بدناموله او مدارسو ته په یو نظر کاته دا واحد داسې مدارس دي چې ما تاسو ته تقریر کې وي حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه په 9 کالو کې عمر کې حفظ کړی. دا نن زمونږ سره دا خلق نه مني. زمونږ خپله بونیر کې د یو بناتو مدرسه د زه ورته تللی وم، یوې ماشومې حفظ کړی، ما لی راولېږلی وې ته تی امتحان والا. هغه ماشومه چې وما چې تپوس وکړو نو عمر یې 9 کاله. نو دا څومره د داد خبره ده چې نن د 9 کالو په عمر کې د قرآن حافظه تیارول، دا چا تیاره کړي؟ دا مدارسو نه ده تیاره کړي، دا به یو عالم نه تیاره کړي. کم از کم په دومره خبره باندې ټول مدارس ټارګټ کول او ټول علما، دا بالکل بې انصافي ده. دا که هر څوک کوي دا ښه کار نه کوي او د دې نه دې واوړي. هغه شاګرد له به ګزار ورکوي چې هغه ته تا دعا هم کړي. ته چې را شاګرد وخی ده ته دې دعا کړې ده، که دعا دې نه کړي د سپېړې حق دې نه جوړېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دسماتی ته ورغی چې واپس راغی، لوټه کې چې اوبه راوړي ده اودس. وی دا چا راوړي دي؟ وی دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما راوړي. وی دا هغه راوړي دي. وی دی خو ډېر رکوټ یې نه دی، ډېر ماشوم و. وی ډېر ماشومتوب کې د هوښیارتوب کار وکړو. نبی علیه السلام ورته وی دی خوا راشه. داسې استاد چې هغه ول اوبه راوړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ونیو، حدیث سینه پوری جوخ کو. وی اللهم علمه الکتاب، یا الله دته د کتاب علم ورکه، رب دته د قرآن علم ورکه. اوس وګورئ ټول تفاسیر چې وګورئ، مفسرین وګورئ، نو رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د پیغمبر دعا ورته راغلې وه. حبر الامه ورته ویلې کېږي، رئیس المفسرین ورته ویلې کېږي. به شاګردانو ته دعا کوله، به شاګردانو ته سبق خو داسې شاګردان دنیا له ورکړل چې دنیا ومنل، دنیا ومنل. جبریل امین راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو صحابي نوم واغست. وی دا فلانې صحابي نه دی؟ نبی علیه السلام ورته وویل نو د ده نوم تاله څنګه درځي چې دا فلانې صحابي دی؟ وی د الله حبیبه د ده ذکر بره ډیر کېږي ځکه یې ماله نوم راځي. ښه دا ستا صحابي دی خو د ده ذکر بره ډیر کېږي، د ده ذکر. داسې شاګردان نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی جنت ته لاړم. دا بختور نو. بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی بنگله لیدلې لیدلې ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی بنگله لیدلې لیدلې ده. خو دند ورته ځکه نه ورتلم چې وی ستا غیرت راته مخې ته شو. ته ډېر غیرتي یې نو. په جړا شوې د الله حبیبه زه به په تا غیرت کوم، ما ته به په تا غیرت راځي. ورغلی به وي ورته د الله حبیب. نو صحابو ته وی جنت مې ولیدم. کله یې لیدلی دی؟ فی المنام او فی لیلة المعراج، یا په خوب کې یا د معراج پر.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی خپایم وی ولې وی چې زه د سره وین چې دا جنت مام لیدلې وی ته مخه پکېږه دای شاګردو وی ته مخه پکېږه وی ولې وی ما چې کوم جنت لیدلې دی هغه په ټولو انبیو حرام دی چې د سو پورې ورته زه نعمت لې او چې زه ورشم یا به نور انبیا جنت ته داخليږي او چې کله انبیای کرام ټول جنت ته داخل شي چې کله امتیان جنت ته داخليږي نو پټول امتیانو زما جنت حرام دی چې درسو پوری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انبیاو کې وړومبه زما او په امتیانو کې وړومبه دي سي خولي ملګری ښا دا د قران نسبت وو په منځ کې دا د سي پاک نسبت ته د قران د استاد او د شاګرد دا ډیر پاک نسبت دی انبیاو کې وړومبه ز جنت ته زما او امتیانو کې به ابو بکر صدیق